د قربانۍ په دې شپږم درس کې او د قربانۍ سیریز په شپږمه حصه کې به ان شاء الله العزیز موږ ستاسو په مخ کې د ذبح کولو طریقه او د ذبح کولو وخت او د ذابح حیثیت چې څوک ذبح کوي د حیثیت به صحیح او دا ذبح څوک کولی شي او څوک یې نشي کولی نو ان شاء الله العزیز دا موږ ستاسو په مخ کې راوړو او د دې یو چند مسایل ذکر کوو. د دې نه خو اولنۍ مسله دا ده چې د ذبح وخت څه شی دی. د ذبح وخت د اختر مز نه بعد ذبح کولی شي او ذبح کېدلی شي او جایز ده. د اختر د مز نه مخکې ذبح جایز نه ده، خو دا خبره په شهر کې ده. که چېرې په دیهات وي او د کلي نه علاوه داسې ځای وي، د ښار نه علاوه داسې کلي وي چې په هغوی کې د اختر او د جمعې جمع نه کېږي، نو هلته بیا د سحر چې کله صبح صادق وشي او د سحر د مونځ د وخت داخل شي نو په دغه وخت کې بیا د ذبح کولی شي او دا ذبح جایز ده او قرباني هم جایز ده. خو په ښار کې دا مسله نشته دی. په ښار کې مونځ ور لازم دی چې د اختر مونځ وشو د هغې نه بعد به بیا دې ذبح کوي. خو که چېرې په دې ټول ښار کې په یو ځای کې هم مونځ شوی دی او د ذابح لا مونځ نه دی کړی نو دا ذبح سړی کولی شي. د ذابح دپاره د مونځ نه فارغېدل دا شرط او لازم او دا نه دی. خو یوه خبره ده چې ذابح به مسلمانې، ځکه د نن سبا د یهودو او د اهل کتابو ذبح دا جایز نه ده. علماو لیکلي دي ځکه چې نن سبا اهل کتاب او یهود او نصارا دا کفار ګرځېدلي دي، دا په خپل دین باندې نه دي او نه په دین سماوي باندې دي، ځکه د دوی کتابونه هم دوی محرف کړي دي او دوی پرې عمل پرېښی دی. لہذا هغه د دوی کتابونه چې معمول بها نه دي نو دوی مسلمانان نه دي. چې مسلمانان نه دي دوی به د کفارو په صف کې داخل شي او د کافر ذبیحه دا جایز نه ده. نو ذبح کوونکی سړی به دا به مسلمان وي. دویمه مسله په دې کې دا ده چې کوم سړی چې ذبح کوي نو د هغه مخ به قبلې طرف ته وي. علماو لیکلي دي چې که یو سړی عذر نشته دی او دی د قبلې طرف ته مخ نه کوي نو د ده دا فعل مکروه دی او ده ته دا په کار نه دي چې دی د قبلې طرف ته مخ ونه ګرځي، بلکې په کار دی چې دی د قبلې طرف ته مخ لازما وګرځي. د دریمه مسله په دې باب کې دا ده چې د بسم الله د ویلو وخت څه شی دی. علماو لیکلي دی چې دی چې څنګه چاړه په ځناور باندې ږدي په دې وخت کې د بسم الله شروع کړي. دا دواړه کارونه د دې متصل کړي او د دې په یو ځای باندې مطلب ذبح او بسم الله دې په دې ځای باندې کړي. که چېرته یو قرباني دا اجتماعي ده او په دغه وخت کې دا ټول افراد موجود دي نو د نورو شریکوالانو صرف نیت صحیح کېدل دا لازم دي. نور که هغوی بسم الله د دې ذابح سره ونه وایي نو د ذابح بسم الله د دې ذبح دپاره جایز ده، ځکه چې ذبح صرف دا ذابح کوي، هغوی ذبح کې شریک نه دي اگر که هغوی په دې قربانۍ کې شریک دي. دریمه مسئله دا ده چې د ذبح محل څه شی دی او دا ذبح به د جناور په کم ځای باندې کوي او څه به ولګټ کوي. د زناور چې کومه لبه ورته ویلې کېږي چې دا سینه ختمه شي او مرۍ شروع کېږي نو په دې وخت کې دا جوغاړ غونته وي، څوک ورته څه وایي او څوک ورته څه وایي، خو دا جوغاړ غونته وي، د خالي غونته ځای ګوته پکې ننوځي نو دې ته لبه ویلی کېږي او دا لبه د قربانۍ محل دی. خو کټکۍ څلور رګونه دي چې دوه د وینې دي، یو د خوراک دی او یو د سا دی. دا څلور واړه کټ کول دا مستحب دي او که دا څلور یې کټ نه کړه او په دې کې یو د سا یو د خوراک او یو یې د وینې کټ کو نو په دې باندې هغه وجوب ادا شو. دا درې خو کټ کول واجب وو نو لہذا په دې صورت کې قرباني بالکل جایز ده او قرباني ذبح هم حلاله ده او قرباني هم په دې صورت کې جایز ده. څلورمه مسئله په دې کې دا ده که چېرې د ذبح دپاره یې ځناور راکاږلو او په دې غورځولو کې یا په دې راکاږلو کې دا ځناور عیبدار شو نو په دې ځناور باندې قرباني جایز ده. دې کې هیڅ مسله نشته ځکه دا راکاږل او دا غورځول دا په ذبح کې داخل دي، دا په ذبح کې شریک دي. نو لکه څرنګه چې په ذبح سره ځناور چې ذبح کوي په دې سره قرباني نه خرابېږي بلکې صحیح کېږي نو لہذا په دې سره هم هیڅ مسئله نشته. پنځمه مسئله د دې باب دا ده چې ښځه قرباني کولی شي او که نه شي کولی. نو که چېرته نر موجود نه وي مطلب سړی موجود نه وي نو په دې وخت کې د ښځې قرباني دا بالکل جایز ده او بالکل قرباني کولی شي. اومه مسئله په دې باب کې دا ده که یو سړي په ذبح کې دومره مبالغه وکړه چې حرام مغز ته چاړه ورسوله نو په دې وخت کې د ده دا فعل مکروه دی. خو دا ذبیحه چې کومه ده دا ځناور مذبوحه ځناور دا حرام نه دی،
بالکل د دې خوراک کول دا جایز دي. اتمه مسئله په دې باب کې دا ده چې د ذابح دپاره د اختر د مونځ نه فارغېدل دا شرط نه دی. که چېرې یو سړی ذبح کوي او هغه د اختر مونځ نه دی کړی نو دوی بالکل ذبح کولی شي. اتمه مسئله په دې باب کې دا ده چې یو ځناور یې ذبح کو او ټک ټوکي کو غوښه یې تقسیم کړه او دا ځناور اجتماعي دی نو اجتماعي توګه به دا غوښه په پوره اندازې باندې نشي تقسیمولی، دا غوښه به په ټول باندې تقسیمولی شي. علماو لیکلي دي که چېرې دا قرباني د خپل اهل په مابین کې شریکه وه، مطلب وروڼه دي ترونه دي، نو په دغه صورت کې بالکل له سره تقسیمول هم نه دي پکار، بس شریکه د استعمالوي او شریکه کې استعمالولو کې احتیاط هم دی او بالکل بهترینه خبره ده. نهمه مسئله دا ده چې دا ذبح یې وکړه په دې ذبح وخت کې که تاسو خیال کړئ چې سړی ځناور اخلي نو په دې ځناور کې په دې غاړه کې رسۍ وي. عموما چې څوک ذبح کوي نو هغه یې ترې راکټ کړي په چاړه باندې، نو د دې رسۍ حکم دا دی چې دا رسۍ به یا خپل استعمالوي یا به صدقه کوي، بل چاله به ورکوي، هدیه کوي به. لسمه مسئله دا ده چې که چېرې ځناور حلال کو هغه کم محرمات او محللات هغه تاسو وپېژنده، هر څه شی هغه ټولې خبرې هر څه وشوه او ښه په بهترین طریقې ورسره حلال کو، خو څرمنې ترې وویستله نو اوس د دې قربانۍ نه بعد د دې څرمنې څه حکم دی؟ قربانۍ کې چې کوم مکروهات و که تنزیه و که تحریمي و هغه ټول مونږ ذکر کړل. یو پاتې شو هغه دا دی چې جانور الټه راښکل د قربانۍ ځای ته دا بالکل مکروه تحریمي دي او بالکل ناجایز. د څرمنې حکم دا دی چې څرمنې د سره به درې طریقې کوي، یا به یې په خپل استعمالوي، یا به یې فقیر او مسکین له ورکوي، او یا به یې کوم ملګري دوست خپل پردي له هدیه کوي، خوا که هغه مالداره وي خوا که غریب وي. خو د څرمنې یوه مسئله هغه د دې باب نه جدا ده، هغه دا ده چې که چېرې دا څرمن جدا کړه نو هلته صرف یوه طریقه ده، یوه مسئله یې جدا ده. که چېرې دا څرمن یې خرڅه کړه نو هلته صرف یوه طریقه ده، بیا دا درې طریقې هلته نشته دی. یوه طریقه دا ده چې دا مال به راخلي هغه چا ته به ورکوي چې په هغه باندې زکات مصرف وي او په هغه باندې زکات کېږي، نو په دغه صورت کې به بیا دا مال هغه ته ورکړي نو د ده به پوره قرباني صحیح شي. ورنه که دا مال یې خپله استعمال کړ نو د دې بدل کې به ورکړي. که چېرې دا مال یې بالکل چاله ورنه کړ نو په دې وخت کې د ده د قربانۍ پوره هغه ثواب او پوره قرباني د ده نه ده شوې. په آخر کې یوه دا مسئله پاتې شو په دې باب کې چې که چېرې یو ذابح ذبح کوله او د هغه نه بسم الله هېره شوه نو د دې څه حکم دی؟ که بسم الله ذابح قصدن پرېښوده نو په دې صورت کې د دا ذبح دا بالکل جایز نه ده، دا ذبح به حرام وي. که چېرې قصدن پرې نه خوسته او دې هېره شوه نو په دې وخت کې بالکل دا ذبح جایز ده او بالکل صحیح ده. دولسمه مسئله په دې باب کې دا ده، علماو لیکلي دي چې مستحبه خبره ده چې کله جانور ذبح کوئ نو د ذبح نه بعد د ذبح نه مخکې په تیره چاړه تیره کول دا دې په مخکې مکروه دي، خو تیره چاړه به راخلي چې په دې جانور باندې تکلیف زیات تېر نه شي. او علماو لیکلي چې مستحب دي چې د ذبح نه مخکې په دې جانور باندې اوبه وڅښلی شي، نو دا مستحب دي. او بل علماو ویلي دي چې په دې کې احتیاط کوئ چې جانور چې کم دی په حالت د اوږیوالي کې او په حالت د تږیوالي کې حلال نه کړي، ځکه دا د جانور سره زیاتی دی، ظلم دی. ځکه دا ځینې خلک عام متعارفه هم ده او داسې کوي هم چې لږ زور ونه کړي او طاقت پکې نه وي او هم نه وهي، نو د دې وجې نه بیا له خوراک کم کړي یا بیا اوبه کمې کړي، نو دا د جانور سره بالکل ظلم دی. داسې به نه کوئ، بالکل به جانور په اوبو لحاظ سره او د خوراک په لحاظ سره بالکل موړ ساتي. خو په آخر کې یوه دا مسئله ده په دې باندې لږ ځان ښایسته پوهه کوي، هغه دا ده چې دا غوښه چې ځناور چې حلال کړي او غوښه برابره کړي، نو علماو لیکلي دي چې سنت طریقه په غوښه کې هغه دا ده چې دا غوښه دې درې حصې کړي، یوه حصه د خپل اهل او عیال دپاره، دوهمه حصه د رشته دارانو دپاره، او دریمه حصه د مسکینانو او د فقیرانو دپاره. ځکه په دې کې صله رحمي هم راغله، په فقیرانو او مسکینانو باندې تصدق هم راغی، او په خپل اهل او عیال باندې هغه رحم او ترحم هغه صدقه په خپل اهل او عیال باندې هم راغله.
نو علماء لیکلي دي چې دا صورت ډېر اولاد او سنتو ته جوړ دی او د سنتو ته مطابق دی. نو لہذا پکار ده چې موږ په وخت کې دا صورت اختیار کو، ځکه دی کې دا انفال الفقراء هم د خپلوانو ته هم پکې سره سي او خپل اهل او عیال ته هم پکې سره سي. نو په اخر کې د ټولو نه دا خبره عرض کوم چې موږ دومره مال دولت ولګوو، دومره غټې پیسې ولګوو، خو د یو وړې بې احتیاطۍ د وجې نه زمونږ ټوله غټه قرباني هغه د لکونو په هزارو پیسې زمونږ خرابې او ترابې شي. نو لهذا د قربانۍ مسائل چې په هره طریقه وي، په خپل ځای کې، په خپل جومات کې، په خپله محله کې د امام صاحب نه که نوکرۍ کې وي هلته د امام صاحب نه، په دفتر کې، په سکول کې، چې په کوم ځای کې هم تاسو ته عالم مهیا وي او ملاوېدی شي، په دې مسایلو ځان پوهوئ او چې څرنګه درته شکایت ذهن ته راځي نو فورا د عالم نه استفسار کوئ، د عالم نه ځان پوهوئ. نو لهذا آخرت به مو هم ښه وي، دنیا به مو هم ښه وي، پیسې به مو هم ضایع نه شي، د قربانۍ ثواب به درته هم میلاو شي او په آخرت کې به دا زما او ستا دپاره د جنت ته د تلو او د جهنم نه د نجات باعث هم وګرځي. والسلام.